وای تاسو په ځمکه والا رحم وکئ، اسمان والا په تاسو رحم وکئ. تاسو دا ویډیو وینئ که نه؟ دا مولوي صاحب ولاړ دی تراویح ورکوي تراویح، او ګوره دې پیشو په وجه الله یو ښځه جهنم ته ارتولې ده. ښه روایتو کې راځي دا مولوي صاحب ولاړ او شاته بس ډېر دروند جماعت ولاړ دی او غالبا تراویح کوي. مولوي صاحب ډېر ښایسته اواز الله ورکړی او دا پیشو غیر اختیاري راغلی ده. مولوي صاحب ته بره وختله او تاسو ګورئ که نه چې په دې اوږو او په دې سټ ورله داسې لوبې شان کوي او مولوي صاحب ماشاءالله ځان ته داسې په قلاره راچوته کړله. دا غیر اختیاري ده. ښه نو جنابو اسلام دې باره کې څه وایي که نه؟ زما اسلام نه دی، زما اسلام یو څیز هم نه دی پرېښی. هر یو څیز له یو عزت ورکړی دی. یوه نیکه ښځه وه. ګوره په دې کورونو کې موږ دا ځناور ساتو، اکثر دا توتیان شو، دا خاروګانې شي وغیره که نه. او اوس که دغې توتیانو خاروګانو حق صحیح ادا کوې، مطلب اوبه ولې صحیح ورکوې، ګرمۍ د یخنۍ خیال یې ساتې، نو بیا دا ځناور ساتلی شي په کور کې. ښه او که نه د ګرمۍ د یخنۍ خیال نه یې ساتلی او لږې تندې به تېرېږي، نو بیا به ګوره ګناه ده، ښه کبیره ګناه ده او که نه جاندار دي ده. نو یوه نیکه ښځه وه نیکه او پیشو یې بنده کړه پیشو په کوټه کې، او د هغې د وجې نه دغې پیشو له څه راله د ولږې تندې د وجې نه وله څه رالی مرګ وله راله هغه پیشو له. الله جل شانو پسې چل وکړو، دغه ښځه پې جهنم ته وغورځوله، جهنم ته. ښه یو بدکاره ښځه و، بدکاره په لاره روانه وه او یو سپی تږی سپی و او ډېر تږی و او یو کویه شانتې و، د هغې په غاړه باندې دا جبه وخله داسې دې ته پته ولګېده چې دا سپی څه دی، دا تږی شوی دی. موزه وغیره څه سره هغه اوبه راویستللې، هغه سپی پې موړ کړو که نه. نو په دغه سپي په وجه الله جل شانو د هغې څه وکړه، د هغې بخشش وکړو. نو جنابو د ځناور نه اکثر دا خلک بانګیان جنګوي، دا بانګیان که نه الله ډېره کبیره ګناه ده پکې. د دې زموږ چې خلک دا شوق کوي د بانګیان او د سپو سپي چې جنګوي، دا گاړې مګاړې وغیره که نه، تاسو د دې خلکو بیا اخره خاتمه وګورئ که نه، یا د دې د بچو ترتیب تاسو وګورئ، ډېر به ګډوډي ګورئ. سوچ وکئ ډېر به ګډوډي، لږ نه ډېر ګډوډي. دا ولې دا ازار دی، ازار د دې ځناورو ازار دی. یوازې انسانان ازار نه کوي، یوازې مسلمانان ازار نه کوي، د دې ځناورو هم ډېر عجیبه ازاري، ډېر په دې باندې الله جل شانو خفه کېږي. ځکه چې میږی نه میږی سلیمان علیه السلام دور کې میږی اواز یې وکړو، د خپل قوم خدمت یې وکړو چې دننه شئ. ګورئ د سلیمان علیه السلام فوج را روان دی چې د خپو لاندې هم نه کړي. نو دغه میږی د خپل قوم خدمت وکړو که نه، الله جل شانو واقعه په څه کې راوسته، په قرآن کې راوسته. نو په کار یو وړوکي شان میږی دی، میږی څه حیثیت لري د مخلوق اعتبار سره، خو الله دغه واقعه راواغېسته. ولې د یو مخلوق خیرخواهي پکې پرته وه، د خپل مخلوق چلو کوم، د خپل اهل و عیال خدمت وکوم او د آفت نه بچ کړه. نو جنابو کم کسان چې دا بانګیان جنګي وغیره په دې ځناورو باندې ظلمونه کوي، بیا سپي جنګي، تاسو دغه خلکو اخر خاتمه وګورئ، اکثر ته خطای یا د په بچو کې ډېر ازاري خلک راغلي، یا په خپل دا ډېر ازاري د لاسونه ډېر شریر خطرناک کارونه کوي. تاسو سرچ وکئ. ښه پوه شوئ چې خلک په دغې گاړې الي او پیسې پې الي. نو جنابو غرض مې دا دی چې په دې ځناورو باندې رحم کول پکار دي. که په دې موته رحم کوو که نه، الله به په موته باندې رحم وکړي. ځکه حدیث مبارکو کې راځي چې تاسو په ځمکه ول رحم وکئ، اسمان والو په تاسو رحم وکړي. نو په خبره پوه شئ. نو جناب دا ویډیو مې مقصد مې دا دی که نه چې هر کله خلک دا ځناور ساتي، نو د ګرمۍ د یخنۍ د اوبو د خوراک د دې څیزونو انتظام ورله کوئ. ډېر خلک رابطو کې مولوي صاحب کور کې توتیان دي وغیره، خاروګانې ماروګانې دي که نه، نو دې کې به عذابي کو نه. نو چې د ګرمۍ د یخنۍ څه کې خیال ساتي، نو بیا به کې څه نشته، او که نه دې ځینو خیال نه ساتي که نه، نو ګوره بیا کبیره ګناه ده. الله پې جهنم ته رسولی دي او الله پې د جهنم نه راچت کړی مخلوق الله جنت ته رسولی په دې ځناورو باندې. ښه نو رحم به پې کوو. صحیح ده. الله هم راته خوشحاله کوي چې هر ځای کې چې داسې اکثر زموږ دا یورپ سایډ چې دا څومره کسان دي، دوی دا دغه وغیره ساتي، دا پیشوګان وغیره. نو جناب خیال یې ساتي، دې ځینو خیال ساتي. ښه الله به درله په دې مجر درکوي. ښه ګوره په دې مخلوق باندې خیال ساتل، ځکه د قرباني څاروي مخې ته بل سروې نه حلالې، د هغه مخې ته به چاړه نه تېره کړې. دا ولې دا مخلوق دی که نه، دوی ته پته لګي، دې ته یو قسم لا تکلیف میلاویږي. زما شریعت د دې نه منع کړې ده. ښه انشاءالله کوو، انشاءالله الله مرته